ہے جنید بغدادی فرمائی بیا سبا خلک خبرې کوي وایي تا دا سخت خبرې وکړې حالانکه مال حدیث نه کړي دي مال قرآن نه کړي دي چې ازواج مطهرات پر پرده شرط ده هغه پر ضروري ده چې نبی علیہ السلام کوروالان دي بیا نن 1400 سال بعد آیا پردی ښځه له پردي سړي نه سبق ویلی سي آیا یوه ښځه په خپل مخ باندې بازار ته تللی سي آیا یوه ښځه په خپل مخ باندې میړه اجازت بغیر نه کور نه وتای سي نبی کریم علیہ السلام خدا فرمائی چې ښځې پاره له هر شي نه بهترین شی دا دغه دا چې دا په د خپلو سترګو بل څوک نه ویني او بل څوک په د خپلو سترګو باندې دا نه ویني دا له هر شي نه بهترین ده نن که موږ مجبوریګانې جوړې کړې دي د خپل ذهن مطابق د انګریز سوچ مطابق موږ د خپل جان مجبوریګانې جوړې کړې دي د انګریز تعلیماتو باندې موږ عمل ستا د انګریز په سوچ باندې عمل ستا خو افسوس خبره دا ده چې نن د قرآن نه خلک غافله دي نن له احادیثو نه خلک غافله دي نن هغه خبر خلکو ته سخته ښکاري نن رښتیا خبر خلکو ته سخته ښکاري ولی چې دې ګمراهۍ چې موږ مبتلا یو دې ګمراهۍ چې موږ ډوبو او نن 100% چې 80% دا ګمراهۍ چې کومه ده بې پردګي ده دا ټول د انګریز سوچ ده دا د انګریز تعلیمات دي اسلام او قرآن تعلیم دا ده چې ښځه بغیر ضرورت شرعي نه چې شرعي ضرورت یې له کور باره نسي وتای خو الله پاک دې موږ ته قرآن باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي نبی کریم علیه السلام حدیث مبارک ته اردو هم مفهوم ته بیانو نبی علیہ السلام فرمائی هغه زنانه به جنت ته نسی لاړه د جنت خوشبو به نه ورباندې ولګېږي چې کومه زنانه بې پردې سره بې حیا سره له کور نه بغیر اجازت د میړه وځي زنانه به جنت ته نسی لاړه چې کومه بې پردې او بې حیا یا خپل آواز نور ته ور اروي او نور آواز چې کوم د خپل جان ته اخی خپل جان په دو خلکو ته مایلی نبی علیہ السلام فرمایي دا زنانه به قطعا جنت ته نسی لاړه د خاوند نافرمانه ښځه کتابو دا لیکلي دي که یوې شپې چې یو خاوند له خپلې کوروال نه ناراسلی او ورنه خفسلی او تر سبوره پورې دا راضي نه کړی کتابو دا لیکلي دي چې دې ښځې ایمان خطره ده دا یې دوباره کلمه ووایي عزتمندو مسلمانانو وروڼو موږ ته پکار ده چې دا شای دا ماحول خپلو کورو چې ور وښو خپلو بچیو ته خپلو کوروالانو ته د هیڅ پیغور نشته هیڅ شرم یې نشته تا ته خلک هر څه وایي خو دا شاید دا په تاسو باندې لازم ده دا فرض ده دا به خپلې بچی ته ورشه خپلې کوروالې ته به ورشه خپلو اولاد ته به ورشه او چې دا دې نه وي ورشولی سبا ته به ګناهګارې مور به ګناهګاره ده الله پاک دې موږ ته قرآن باندې عمل کولو توفیق نصیب کړي انشاءالله مخته جمعې ته به دغه موضوع چلو چې آیا بې پردګي سره څومره نقصان جوړېږي آیا دې الله رسول نافرمانی سره څومره نقصان جوړېږي او نن 100% چې غټ مصیبت چې کم ده او غټه بیماری دا بې پردګي ده بې حیایي ده چې نن زنانه له کوره ووتې بې پردې سلې بې حیا سلې شرم و حیا ورکه سله دې له وجنه نوجوانانو نسل تباه سلی او دې له وجنه دو ایمانونه برباد سله الله پاک دې موږ ته قرآن باندې عمل کولو توفیق نصیب کی واخر دعوایا ان الحمد لله رب العالمین